تا سوچ وکړه 15 منټه پس څه کې 15 ساعته 15 سکنډه پس د جیب نه تختر او باسم ورته ګورم د جیب نه تختر او باسم جی چا خو فالو کړی نیم چا خو انفالو کړی نیم ټیک ټاک مې څنګه روان دی جی د یوټیوب چینل مې څنګه روان دی فیسبوک پیج مې څنګه روان دی جی هلکه زه چا خوښ کړی خو نه یم چا لایک خو نه دی راکړی چا ان لایک خو نه دی راکړی بهی چا را سره دغه کمنټ بیډ کمنټ خو نه دی کړی چا راته ښه کمنټ کړی دی که نه په دې کې زما زمانه تېره شوه لیکن دا تصور دې کړی دی چې په د نن 24 غنټو کې ما قرآن څو کرته راغشتی دی زما محترم تا ته به یو الله والا څه وایي خدا به درته وایي که نه ته په هغې باندې خفه کېږې تا سره وخت نشته زما محترمو تا ته به یو الله والا وایي چې پردی ښځې ته مه ګوره بچیا پردی ښځې ته مه ګوره بچیا د چا عزت ته غل نه شي ته په دې خفه کېږې ولې خفه کېږې دا کار تا نه وتی نه شي په محله کې چې ولاړې ستا سترګې دومره پلیتې دي چې یو خور لور مور تا نه په دغه لار باندې کښېنه شي زما محترمو زه وله بیا باډي سکین کومه ټوله باډي ولا سکین کوم زما محترمو او تا نه تپوس کوم جي کومې باډۍ ته چې ته ګورې داسې جوسې والا خو ستا په کور کې ستا د مور په شکل کې هم ناسته ده که نه داسې جوسې والا خو ستا په کور کې ستا د خور په شکل کې هم ناسته ده داسې جوسې او باډۍ والا خو ستا په کور کې ستا د لور په شکل کې ناسته ده ته بهر د بل عزت ته په پلیتو سترګو باندې ګورې زما محترمو او په دې باندې بیا خفه کېږي یاره جي مولوي صاحب سختې خبرې وکړې دا سختې خبرې نه دي زما محترمو ته چې په فیسبوک موبایل باندې ټوله شپه بربند فحش فلمونه وګورې د بلې خور مور لور بربند عورت اندامونه وګورې تا نه تپوس کوم نوجوانانو دغه اندامونو والا ستا په کور کې هم ناسته ده دا سوچ دې کړی دی چېرته دا تصور دې کړی دی چې ته په لاره باندې روان یې او د بل خور لور ته د سر نه تر خپو پورې ګورې بهی دا اندام یې داسې دی لا په ملګرو کې په فخر کې د پلانکې کور داسې دی زما محترمو قسم دی ډېره د لعنت او د شرم خبره ده ډېره د شرم خبره ده او که ستا په باره کې ستا مخکې چا ووې ستا خور مور لور روانه وه او د هغې اندامونه ستا مخکې وستایل تا زه تپوس کوم ستا په دغه ټایم کې جذبو دغه بیاسئ ته به بیا خفه کېږې که نه په تا باندې به بد لګېږي که نه چې څنګه در باندې د خپلې مور عزت ګران دی د خپلې خور عزت ګران دی د خپلې لور عزت ګران دی داسې د مخاطب مور لور خور د هغې عزت هم ګران وساته او ته وایې چې زما د مور عزت ته پاتې شي زما د مور لوپټه دی زما د مور په سر باندې پاتې شي زما د لور عزت ته پاتې شي د بل لور ته د عزت په سترګه باندې وګوره د بل خور ته د عزت په سترګه باندې وګوره د بلې مور ته د مور په نظر باندې وګوره ستا عزت په کور کې بچو پاتې کېږي ورنه قسم دی چې د بل عزت ته په سترګو کې تار تار کړی دی ستا عزت هم تار تار شي زما محترمو دا تصور کې چې د بل خور مور اندامونه مې نن وکتل تا ته به یو ولي او الله والا څه وایي چې بهی د یو پردی زنانه ته مه ګوره یو پردی ښځې ته مه ګوره غلا مه کوه د مسلمان عزت ته مه غل کېږه د مسلمان مال ته مه غل کېږه او دا خبرې بیا پتا لګي بدې لګي ته بیا اواز وکړې د ځان نه د مشروط جوړ کړی دی د خدای په ذات قسم خورم که تا ته په اودس کې په واجبات هم پته وي تا ته په اودس کې د مستحبات هم پته وي تا ته په مانځه کې د فرایض هم پته لګېږي تا ته په مانځه کې د سنن هم پته لګي د خدای په ذات قسم خورم شپېته کاله دی مونځونه وکړه تا ته دا هم پته نشته چې ویښته به د نامې د کوم ځای نه علم تا ته د غسل طریقه هم نه درځي ته بیا راپاسې یو عالم دین ته لګیا سره هم خبره ده دا ډېره د لعنت خبره ده زما محترم او کوم کس چې دا خبره وکړي ځان شوفیغ منکر خو پکا ټکا کافر دی زما محترم هغه ته خو زه کافر وایم څوک چې د تبلیغ اهانت کوي دا خو ګمراه دی دا خو د ایمان هم پته نه لګېږي چې ایمان به یوسي که نه او ته بیا فتوه لګې په مولوي صاحب باندې چې یاره مولوي صاحب د دغه خبره دې پورې کوم زما محترمو د علماو د دې پټکو اهانت مه کوې قسم دې د الله چمبا او د الله توره د ګورې بې اوازه توره ده او درز به وره قسم دې درز به ستاسو په خاندان کې ښکاره شي داسې درز به الله درکړي قسم دې چې د قوم او د امت لپاره به یو نشانه وګرځي